السلام علیکم ګرانو کتونکو واجد خان ما او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی. ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو له پته ده په پېښور ښار کې چې څومره غیر قانوني تجاوزات شوي وو، څومره چې کوم دی دکانونه لوټ شوي وو، بلډینګونه لوټ شوي وو، الحمدلله هغه ټول چې کوم دی سرکاري سطح باندې ګوره تاسو له ښکاري راوارګزار شو او چې کوم دی کې پاتې دي د هغې خلاف به هم اپریشن کېږي. دغه ټایم ما سره اے سی سټي ولاړ دی، ډبل اے سی فقیر آباد ولاړ دی، کینټ هم ولاړ دی او سټي آفتاب صاحب هم ولاړ، ټول سره به خبرې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی ماشاءالله پہله خو تاسو له خیرات تحسین پیش کوو موږ خپله هم دې نه مخکې تاسو ډېر ښایسته اپریشنونه شوي وو، د دې حوالې سره لږ ډیټیل او تفصیل راته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې موږ د اپریشن دلته کوو دا مالتیرین فقیر آباد ایریا ده، دا یو کمرشل پلازا د سرکاري ځمکې باندې جوړه شوې ده. دا تقریبا 30 دکانونه دي او د دې ویلیویشن تقریبا 7 کروڑ روپو پورې دا ویلیویشن دی. دې ته موږ نوټیس یې ورکړی، هر کوم قانوني کاروایي موږ پوره کړې وه، دې سره څه ډاکومنټس نه وو. زموږ سرکار دولت مدار مه کوه، زموږ دا واګزار کړه. دې په فیوچر کې کوم ګورنمنټ پروجیکټس دي هغه موږ دلته چې هغه لګوو. دا چې څومره موږ آیډنټیفیکیشن پېښور کې کړي دي انشاءالله ګای به ګای به موږ هغه چې دی هغه ریموو کوو. په ځمکې به واګزار کوو چې په دې موږ سرکاري موږ هیلث کیر فیسیلیټي، سکول، کالج، یونیورسټي دا شیونه موږ چې دی هغه کوو. سر جی د دې خلاف به څه قانوني کاروایي تاسو نوره کوئ؟ بالکل دې ته موږ نوټیس ورکړي، د هغې موږ جواب نه میلاو شوی، نو دې له موږ اوس هغې مطابق چې دی کوم قانوني سزاګانې دي هغه مو له مختص کړي دي، هغه مو له ورکړي دي. اوس آلرېډي چې دی هغه موږ دا چې دی هغه جیل ته هم کړی دی، چې اوس دې نه ریکوري چې کوم خبرې دي اوس به هغه هم روانې شي. دا یو پوره فیز باید پروسس دی. خو د دې کې غټه خبره دا ده چې موږ دا واګزار کوو چې په دې باندې موږ ګورنمنټ ته پروپوزل ورکوو چې هیلث فیسیلیټي یا داسې څه یوزفل کارآمد زموږ چې څومره فیسیلیټي یې پکې جوړې کړي. ګرانو کتونکو اے سی سټي صاحب خبرې اورئ، دا فقیر آباد اے سی صاحب هم ولاړ دی، ډبل اے سی. دې نه به تپوس کوو دا ایریا د دی ده. السلام علیکم جی. سر جی ماشاءالله ډېره ښایسته کاروي ده، څه ویل غواړئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ سره ټول انتظامیه زموږ سینیرس کولیګس ټول موجود دي او دا داسې پراپرټي ده د ګورنمنټ سټیټ لینډ دی، خلکو قبضه کړی او د ډېره ټایم نه. نو اوس داسې څنګه چې ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره سره د پریونشن ګورنمنټ هم ډایرکشنز دي چې څومره ځایونه خلکو قبضه کړي دي، څومره به انکروچمنټس دي، هغه ټول ریموف کول دي. دا په هغې کې یو سټیپ دی، انشاءالله دا اکټیویټیز به نان سټاپ روان وي، کنټینیوس به انشاءالله. داسې به نور ځایونه هم داسې چې هغه به سرکاري ځایونو باندې لوټ شوي یا عام ځایونو باندې لوټ شوي غیر قانوني وي، د هغې خلاف هم کار وکړي. جی جی او زموږ سره دا شی کمپلیټ لیست تیار شوي دي، ډیټا کمپایل شوي ده سټیټ لینډ باندې چې څومره انکروچمنټس دي، بس ټایم ټو ټایم به انشاءالله دا کېږي او تاسو به راغواړو انشاءالله به دې کې او خلکو ته به دا یو میسج ورکوو چې تاسو والنټرلی په خپله باندې دا ځایونه پرېږدئ، په خپله باندې خالي کړئ او که تاسو نه کوئ انشاءالله نو بیا به ګورنمنټ دا شان خپل اکټیویټیز کوي او دا به په دا شان خالي کېږي. ګرانو کتونکو دا اے سی فقیر آباد، اوس اے سی سټي ډبل اے سی سټي هغه سره به خبرې کوو. هغې نه پس چې کوم دی بیا اے سی کینټ چې د ټولو مشر روډ دی هغه سره بعد کې خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ تاسو هم خیرات تحسین پیش کوو. ماشاءالله چې ستاسو په ایریا کې هم داسې ډېر ځایونه وي چې هغه غیر قانوني دي، آیا هلته به اپریشنونه کېږي که نه؟ او بالکل دا خو د پروینشل ګورنمنټ چې کوم دی لکه سټیټ پاور ډسټرکشنز دي او دا فیز وایز چې کوم دی د کمشنر صاحب او ډیپټي کمشنر صاحب په انسټرکشن باندې اپریشن سٹارټ دی او انشاءالله دا به ټول اکراس د ډسټرکټ به دا اپریشن کېږي. داسې ډېر ځایونه چې هلته کیبنې جوړېږي هغه هم غیر قانوني دي، آیا د هغې خلاف هم اپریشن کېږي؟ او چې کوم غیر قانوني شو هغه خو بیا غیر قانوني شو، که هغه کیبن وي که هغه پرمنټ سټرکچر وي که هغه وي چې ټینټ ولې نه لګولې، خو چې هغه غیر قانوني وي هغه په سرکاري ځای باندې وي نو هغه ټولو خلاف یو شان کاروایي کېږي. مخکې له روژه را روانه څه ویل غواړئ؟ یار روژې کې اپریشن به روژه کې هم کېږي که نه روژې نه بعد به بیا سټارټ کېږي؟ نه روژه کې به وي انشاءالله. بالکل موږ پریپریشن خو کمپلیټ دی او تاسو څنګه مو وایي دا فیز وایز شروع دی نو بس چې روژه کې د چا نمبر راغی انشاءالله هغه به اپریشن کوي. ګرانو کتونکو اے سی ډبل اے سی سټي آفتاب خان اوس یې ما تاسو له څنګه وویلې چې مشر روډ د دې ټولو مشر روډ اے سی کینټ سید بشارت حسین صاحب هغه سره به خبرې کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی ویلکم ټو فقیر آباد. تاسو ماشاءالله دلته حصه واخیسته، دا خو ډېر لوی اپریشن او مشکلاتو حوالې سره هم راته وویل کېږي. مشکلات خو خیر داسې دي، خو دا چې پراپر مینجمنټ شوي وي او ټول کار کې شوي وي او ټول چې کوم ریلیونټ ډپارټمنټ دی هغه انګیج کړي وي نو دا بیا کار چې دی اسانېږي. او ماشاءالله زموږ اے سی فقیر آباد، زموږ اے سی سټي صاحب، زموږ ډي سی صاحب تاسو ولیدو
چې ټول چې کوم ریلیونټ ډپارټمنټس دي هغه دلته راغوښتي دي او هر چا خپله حصه پکې اچولې ده. سی ایم جي دی، ټرافیک پولیس دی، ډسټرکټ پولیس دی، سیول ډیفینس دی، موږ سره WSSP والا خلک دي، وابډا ده. د نه علاوه چې کوم نور ریلیونټ چې کوم ډپارټمنټ دي هغه ټول خپله حصه پکې واچوله. ما ADC صاحب نه سوال وکړو چې په مختلفو ځایونو کې چې کوم ځای کې دا ریلوے پاټک ورته وایي هغه ځای کې هم بلا ډېر زیات دکانونه جوړ شوي دي، پلازې جوړې شوي دي. آیا دا اپریشن به هلته هم کېږي که نه صرف دغه ځای پورې محدود وي؟ داسې ده چې دا ریلوے خو خپل مینجمنټ دی، خپل پولیس هم دی، خپل میجسټریټ هم شته دی او د هغوی خپل یو سیسټم شته. خو کله کله داسې هغوی موږ ته داسې ریکویسټ وکړي او چې موږ بیا په دې کې تاسو ته به پته وي چې مخکې هم لکه په شغرې پاټک باندې موږ برپور حصه اخیستې وه او خپل رول موږ ادا کړی و. نو اوس هم چې هغوی دا موږ ته کوي بلې فیډرل محکمه ده چې موږ ته څه دغه کوي څه انیشیټیو موږ ته راکوي نو بس بلکل دا موږ زو ده. AC صاحب تاسو د خلکو لپاره نوټس ورکړو؟ یس بالکل دا خلکو ته تقریبا یو میاشت مخکې چې موږ انفارمیشن ټول ته راغلي موږ ته خپل ریونیو سټاف را لګلي ټول خلک د هغې نه خبر دي او دلته دي خپل چې کوم لوکلي ورسره ګیر چاپېره کسان دي خپل ډاکومنټس ټول راوړي یا زموږ چک کوي آیا زموږ پکې راځي که زموږ پکې نه راځي. په 12 جنوري باندې اول دې نوټیفیکیشن شوی دی، خلک ورته راغلي، سټاف ورته راغلي، د هغې نه بس 2 هفتې ټایم ورته ورکړی، بیا راغلي 5م ځل پرونه پورې جمع و. نن خو د هغه لپاره راغلي ډیمولیشن لپاره او د هغې نه علاوه پرون د پورې د 5 ځله دې خپل راغلي پیټیم لګولي دي. دا ټول خلک ته ګواه دي ورچا په مخکې اکټیویټیز شوي دي. دې کې سره رهایش د خلکو که نه صرف دکانونه؟ نه صرف دکانونه، بس 22 دکانونه د پاسه بې رهایش نه و؟ په رهایش نه و، بره ګودامونه دي ولاندې شاپس. قبضه مافیا تاسو ټول شی هوښیار تاسو وکتل ماشاءالله ضلع انتظامیه ټوله یو ځای شوې ده او چې څومره خلکو غیر قانوني تجاوزات کړي دي په خپله ختم کوي که نه نو دغسې به یې راغورځوي. دا وګورئ دې کې بیا ستاسو ډېر غټ نقصان دی، دې نه کوشش کوئ چې په خپله یې راغورځوئ.